بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د یو الله په نوم چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری نعمان خان یم د پی ټي ان ټي وي نه موجود یم. پخوا کې چې ما سره کم یو اکټر یو هیرو جانداد ناستی دی. اکثر به موږ جانداد په فلم کې په ډرامه کې داسې کردار کې وکتو چې کله به خان شو، کله به غریب شو، کله به مړ شو او کله به ملنګ شو. موږ چې راتلو موږ دا سوچ کوو چې یاره دغه به ایکټینګ وي او که نه ریل به وي. کتونکو دغه فلم شیشه باندې دغه ټول یو ایکټینګ و، یو کهاني وه راتلله وه. نن جانداد خواله راغلی یو نو موږ ته داسې محسوسیږي چې د جانداد ریل هم دغه رنګې دی. او بل زمونږ خاورې سره تعلق لرونکی دی د مومندو سره، نو مال چې ضرور به ځم دې پروګرام له. دغه د جانداد فلم هیرو سټار د ژوند قصه موږ تاسو سره ږدو. تاسو چېرته ځئ زموږ سره اوسئ. جانداد صاحب یو جهان مننه ستاسو هم چې دومره تکلیف هم وکړو په دې ناروغتۍ کې موږ له ټیم راکړو. ستاسو یو جهان مننه. ستاسو هم ډېره مننه نعمان بھائی چې تاسو هم داسې ماله رالی او مطلب نن سبا غوړ سړی مصروفه دی او تاسو وخت وایستو دلته ماله رالی او زه هم خپلو مینهوالو دې پښتنو وروڼو ته د ټي وي په شیشه باندې مخامخ کړم، لا هم خوشحاله کړم. مننه جانداد صاحب. جانداد صاحب دا راته ووایي خبرې به لږې ډېرې کوو او د ژوند کیسې نه به چالو کوو چې تعلق د کوم ځای سره لرونکی یاستئ او فلم ته په کوم سوچ راغلی وئ، دغه سوچ مطابق هم ځان سره څه ویوړل دغه فلم دنیا نه او که نه. تعلق مې نعمان بھائی د مومند جنسۍ سره دی. اوس خو چا خبره ضلع باندې یادېږي که نه، او پیدایش هم د پېښور دی او د شوبز دنیا ته تقریبا زه د 98 نه راغلم او مطلب اوسه پورې دا سټرګل دی کوي او کولو مو آخر کې اینډ هم دا شو که نه. دا راته ووایي جانداد صاحب چې دغه خبرې به وروسته چېړو، دغه ټاپک به وروسته چېړو. په دې ژوند کې دا بیماري د کله نه راله، لږ کتونکو ته ووایي چې دا څنګه راله، مختصر غوندې و. دا خو بس اچانک بس د دواړو خپو نه مې داسې میږي میږي ازغې را روان شو، بس په دې املا باندې مې ودرېدو او بس دواړو خپو مې بس کار پرېښوستو. داسې بس ډېر تکلیف. دا 14مه میاشت ده چې بس دې بیمارۍ سره اخته یو. نو جانداد صاحب فلمونه دغه دنیا څومره فلمونه هم کړي څه یاد درته دي؟ نه داسې راته یاد نه دي. کړي هم دي ښه ډېر هم کړي دي او د ډرامو هم څه حساب راته نه دی معلوم. داسې سټیج مطلب د دې حساب ماته نه دی معلوم. څنګه چې ما وویل چې یاره فلم کې به موږ یو کهاني کتله، جانداد به مړ هم شو، جانداد به یو خان هم شو، جانداد پسې به بلا ډلې خوشې وي. دغه خو یو کهاني به وه. و چې ریل دا رالی نو تاسو څه محسوسوئ چې یاره دا څرنګې حدیثه راله مخې ته؟ نو بس دا حدیثه چې کومه ده دا د الله د طرفه ده او همدغه رنګ انسان ژوندی وي او بس اچانک مرګ له راشي را پرېوځي. بیماري هم دغه شانې راځي. نور زه نه چا په کوتک وهلی یم او نه راسره چا ظلم کړی، خو د الله رضا ده او زما قبوله ده او په دې ساعت هم د الله ډېر شکر دی. او انسان خو پیدا هم دی له دی چې کله به بیمار وي، کله به خوشحاله وي، کله به خفه وي او بس د الله د طرفه ده. نه جانداد صاحب زه به دا یوه خبره وکړم چې د فلم دنیا دا ته لږ ښه شي یا ستا اواز کې هنر دی، ستا اواز کې یو بیل هنر دی، ستا اواز ډېر ښایسته هم دی، په فلم کې به ډېر زبردست راتلو، ستا د اواز تعارف به کېدلو. جانداد صاحب دغه فلم اکټران چې کله به فلم له لاړئ، کله به ډرامې له لاړئ، نو دنیا خلک به تاسو نه تاو شوي مو او دا به درته ویلي چې یاره ستاسو اواز ښکلی دی او تاسو کار ښه کوئ. ستاسو به ملګري هم ډېر وو، هغه ملګري، هغه آرټسټان، هغه اکټران ستاسو خواله راغلي دي او که نه؟ یاره نعمان بھائی مطلب
ملګرو کې هم ښه خلک شته دی او مطلب داسې هم پکې شته دی چې بیا سترګې پټې کړي که نه او بس موږ د چا نه ګیلې نه کوو بس ټول دی الله خوشحاله لري او ما باندې د الله د طرفه د الله پاک را باندې راوستی د الله پاک به مې ښه کوي نو دې کې بس د چا نه ګیلې نه کوو بس چې څومره زموږ ملګري دي کرکټران دي الله دې خوشحاله ساتي او بس زه په دې حال باندې بس د الله شکر ادا کوم تپوس کول پکار دی خیر د ملګري په داسې یو جونګړه کې وخت تېرول وي هغوی سره ملاقاتونه کول دي هغوی سره بار بار دغه خپله زندگی تېرول دي که نه جي نه هغه خو بالکل هغه خبره خو مطلب بالکل صحیح ده لکه هغه ملګري هغه یو سړی په کلونو کلونو ملګرو سره داسې ملګري چې هغې سره په یو تالي وخوري په یو ځای کار وکړي او بیا هغه ګیله کېږي دا هغه ګیله خو هغه چا نه کېږي څوک زړه ته ډېر نږدې وي یا خپل وي که نه خو بس په دې وخت کې بس ګیله نه کوو ولې چې پته د سړي ته ولګېږي نو بیا پکې د ګیلې کولو څه ضرورت دی موږ ته په دې 14 میاشتو کې د رڼا تیارې پته ولګېده نو بس ځکه بس اوس ګیلې نه کوم او بس الله دې خپل رحم وکړي امین امین ثم امین جانداد صاحب د یوه خبره به منشن کومه د پښتنو دپاره او د هغه نوي نسل لپاره اکثر چې موږ یو خیرو وینو په فلم کې یا یو اکټر وینو زموږ دا کوشش وي چې یاره زه دا جوړ شم یا زه دا جانداد جوړ شم یا زه جنګیر خان جوړ شم یا زه سواتې جوړ شم په دغه عقله باندې دغه نوي نسل له نوي کل ته څه ویل غواړئ چې یاره دغه فیلډ دغه تورې تیارې دي او که نه رڼا ده په دغه لږ شانتې رڼا واچو په اندرس د فلم باندې نو من به زه به تا ته یو خبره وکړم که نه که نوی کول دی او که زوړ کول دی که نه خو دې کار ته دې فیلډ ته څوک هم ښه نشي ویلی بس دا خو که زه یم او که بل دی بس موږ باندې سترګې پټې شولې او بس پکې راګیر شو لګیو خو دا یو خبره کومه که دا څومره چې نوی کول دی نو که ځان له ما دې نه مخکې ویډیو کې ویلی او یوسف جان بھائی په ویډیو کې چې ځان لکه مستقبل تباه کوي بېشکه دلته دې راشي او که ځان له مستقبل جوړوي نو هغه د نور ښایسته ښایسته روزګارونه دي په دې ملک کې مطلب تعلیم له توجه ورکړي مطلب که تعلیم نه کوي نو خپل داسې کاروبار له توجه ورکړي نو په هغې کې به د هغه مستقبل جوړ شي دا خو مستقبل څه کې چې هر طرف نه مړه تبعی ده او اینډ به ډېر خراب وي دا خواهش خدار یو وي که زه هغه څوک وي چې زه کرکټر جوړ شم پلانکې شاهید افریدی جوړ شم یا مطلب شاهرخ خان جوړ شم که نه نو دا بس صحیح ده خو هغه چې کوم دی دا خو شوبز کې چې کوم د سټار سوچ کوي که نه چې زه سټار جوړ شم نو دی غلط سوچ دی او بس دا بس یو وخته پورې یو بس داسې یو رونق یو میله وي که نه او چې لږ پرېوتې که نه نو دا د ما نه د خلک تپوس وکړي چې بس پرېوته دی بیا د تپوس والا څوک نشته دی او ځان له به بس هسې خپل ژوند تباه کړي په دغه فلم انډسټرۍ کې دنیا خلک تاسو نه تابېږي دنیا خلک تاسو سره ودرېږي مینه درڅه کوي محبت درڅه کوي بیا چې کله دا ناروغتیا په سړي باندې راشي د بیماري په سړي باندې راشي نو بیا دغه خلک دغه محفل ته بیا راځي او که نه دغه محفل نه بیا ډډه نه بعضې داسې چې هغه مطلب ملګرو پورې فرق دی بعضې داسې پښتانه هم شته دی چې هغه مطلب ما ته پته ده که نه وګوره بهر ملکونو نه څومره مسافرونه دي څومره په افغانستان کې دي که په هر ځای کې دي که زموږ د خپل پاکستان د خیبر پښتونخوا پښتانه دي الله دې ټول عزت وکړي ما سره ډېره مینه کړې ده او چې د چا څه تعاون شوی دی ما سره یې کړی دی یا لږي یا ډېرې وي او سړي به لږ کېږي بس خو الله دې د ټولو قدر وکړي او باقي چې کم دی نو زه د ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې څومره پښتانه وروڼه دي خو دا یو خبره کوم چې دې فیلډ د نوي کول دپاره او نه دی راتګ په کار او مونږ چې کوم په سکرین ګوري نو مونږ ډېرې سختې تېرې کړي دي په پی ټي وي کې مطلب یو سین بیا راکړو هغه ماینر یا سپورټ او هغې دپاره څومره سختې او تنګې مونږ په ځان تېرې کړي نو دا هغه 2 کسانو زه مونږ وپېژندلو
اوس وخت کې خو نن سبا خو ورور هر سړی اکټر دی او که هغه ټیک ټاکر دی که څه ورته وایي هغه ټیک ټاکو میټاکو کې ګورې نو هر سړی اکټر دی راسي نور نو دا ما بس ښه کار نه دی بس. جانداد صاحب دې اړخ ته به راشو، تاسو باندې دا بیماري راغله، د بیمارۍ در باندې اټیک وکړو، اوس د دې علاج کیږي، د دې علاج کیږي یا نه کیږي؟ په دې هکله باندې لږ کتونکو ته ووایئ. علاج یې ولې نه کېږي خو بس دا ده چې زموږ چې خپل ځاني څه وس کېدلو هغه خو مه کوو، باقي الله مالک دی بس الله پاک نه غواړو یاره نو بس. کتونکي به غوښتنه کوي چې د دوی نمبر منشن شي، که تاسو ته خپل نمبر ووایي تاسو سره څوک رابطه کول غواړي نو کتونکي دا ټیم حاضر. زما خو نمبر دی مخکینی ویډیوګانې زما شوي دي هغه نمبر په هغې راغلی دی 0331 93 83 867 دا زما نمبر دی. ځلې بیا ووایئ 0331 93 83 867. جانداد صاحب که دا چېرته بیماري ښه شي او الله پاک دې وکړي چې زر تر زره ښه شي او تا باندې دغه تکلیف تا نه لرې شي، نو دغه فلم دنیا، دغه فلم انډسټري، دغه شوز، دغه سټیجونو ډرامې دغه طرف ته به راشي؟ یاره الله پاک هم دې بل طرف ته ښایسته ثواب وکړي. یاره زما خو ته خپله اراده نشته دی او که زه روغ هم شمه که نه نو داسې اراده مې ورته نشته دی چې بیا زه دغه طرف ته لاړ شم. فنکار نه خوښو او د فنکار فن خوښو. کتونکو دغه جانداد د ژوند قصه وه، دغه هم در سره کېښودله. جانداد صاحب اخري کې که څه ویل غواړي یا پښتانه دي نو دا ټیم د ډېر کتونکي ګوري. زه به څه ووایم به دغه پښتنو وروڼو ته بس دغه یو سوال کوو چې موږ ته دوا کوي وروڼو، که مسافر دي او که په هر ځای کې زموږ پښتانه وروڼه دي الله دې ټول عمر خوشحاله او آباد لري. ولې چې مسافر څومره هم دوی قسم دی یا مسافرین یې موږ هم کړي دي ولې چې ړم خوږېږي موږ به هغوی ته دوا کوو هغوی دې موږ ته دوا کوي او الله دې ټول عمر خوشحاله او آباد لري. الله دې زموږ پښتانه وروڼه په خپل منځ کې اتفاق لري او بس دغه زموږ دوا ده او الله کامیاب لره. کتونکو دغه دعاګانې به کوو، موږ به ټول مسلمانانو وروڼو ته دغه دعاګانې کوو. جانداد صاحب الله مو ټیک ټاک کا. مننه، یو جهان مننه کتونکو دغه پروګرام و د جانداد د ژوند قصه. جانداد په سختو حالاتو کې دی، جانداد په مشکلاتو کې دی. جانداد ته به دعا کوو چې الله پاک وله ژوند ورکړي او الله پاک وله دغه زندګي روښانه کړي، دا زندګي وله الله پاک ښه کړي. ولې چې دغه بیماری یا دغه سخته په چا راشي نو هغه سړي ته پته لګي چې په چا راغلی. نو موږ ټول مسلمانان وروڼه، پښتانه وروڼه دغه یو بل سره به ودرېږو، د یو بل سره به مرسته کوو. یو جهان مننه چې تاسو له موږ تکلیف درکړو، بخښنه غواړو. مهرباني نومان بھائی، ډېره مهرباني. یو جهان مننه، وسلام.